أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شکریہ جناب اسپیکر دعا کولو ټولو مخکې مزه منسٹر فائنانس تیمور صاحب ته مبارکباد ورکوم د تفصیلي بجټ پیش کولو لپاره. جناب اسپیکر زه قبایلي اضلاع کې شامل کرم ضلع کرم سره تعلق لرم. په دې وجه باندې زه د دې ایوان ستاسو ټولو طالبه زه غواړم د قبایلي اضلاع لپاره. جناب اسپیکر کله چې سابقه پاټه ضم شوې نه وه د هغه دپاره PDP کې 24 ارب روپۍ باندې د ډیولپمنټ لپاره. نو بیا چې کله ضم شوه د دې لپاره یو وعده وشوه چې 10 کالو کې به 1000 ارب روپۍ په دې باندې خرچه کېږي، سالانه 100 ارب روپۍ. تیر شوي کال په بجټ کې په دې اسمبلی کې قبایلي اضلاع نه یو ممبر هم نه و. هغې لپاره 100 اربو په ځای باندې هغې وخت کې 83 ارب روپۍ په بجټ کې واچولی شوي. نو چې کله موږ تپوس وکړو چې 100 ارب روپۍ دي، دا 19 ارب روپۍ پاتې دي. نو وویل شو چې دا پیسې د PDP په شان دي، د SK نه د AMP پیسې دي او که دې کار کې استعمال نه شوې نو راتلونکي کال کې به دا ایستل کېږي. نو بهرحال موږ خوشحاله شو چې راتلونکي کال لکه د پرون ځله چې کوم بجټ خاکه پیش کړې شوه، موږ ویله چې دې سره به زړې چې کومې 83 ارب نه 100 ارب زموږ کې دي، 19 ارب روپۍ زموږ بقایا دی، هغه به هم راتلونکي کال کې شاملېږي. او چې کله دا 83 ارب روپۍ چې کومې په دې کې هم 38 ارب روپۍ خرچه شوه او نوره بقایا پاتې شوې. بیا هم موږ دا سوچ کړو چې چلو روانه دې معامله دا د SK نه راتلونکي کال کې به حساب شي. راتلونکي کال چې کله بجټ خاکه پیش کړې شوه د خاص اضلاع لپاره، نو هغې کې صرف او صرف 49 ارب د ډیولپمنټ لپاره پکې ایښې شوې وې. موږ ویل چې دا زړې پیسې به هم چې کوم 62 ارب روپۍ په تېر شوي کال کې پاتې دي او دې کال والا 100 ارب روپۍ ټوټل به 162 ارب روپۍ موږ ضلع ته اضلاع ته میلادېږي، قبایلي اضلاع ته. په دې باندې به موږ ترقۍ ډېره مخکې روانې او کارونه به کېږي. خو چونکې صرف او صرف 49 ارب روپۍ شوې. آیا په دې سیستم کې پوهېږو نه دا پیسې به موږ ته بیا میلادېږي که دا به همداسې پاتې وي؟ که داسې وي نو موږ خو تېر شوي 100 ارب روپۍ هغه کې هم 38 ارب روپۍ هغه صرف سپینډ شوي دي، په ګرانټ باندې څه نشته. موږ غواړو چې هغه په ګرانټ باندې څه راشي او ورسره موږ خپل دا ډیمانډ کوو چې دا پیسې چې کومې تېر شوي کال کې پاتې شوي دي 62 ارب روپۍ هغه هم دې سره په 100 اربو کې د 100 ارب روپۍ دا شي او زاړې چې کوم دي لیست کېږي نه هغه پیسې دا هم دې سره شامل شي چې کومه موږ سره وعده شوې دی. نو موږ به ترقۍ باندې روان وو. موږ ډېر اول خو موږ قبایل چې کوم دلته کې وروستو پاتې وو او بیا به سره سپیکر صاحب ډایرکټ تاریخ ووهلی شي. بلکل خلکو نور هم پراخې په تاسو خبرې وکړی شي. که په کار دی چې قبایلو ته خامخا په دې کې ډېر کولی کړی شي، ولې چې قبایل ډېر وروستو پاتې دي په دې کې. تاسو ټول یو روان یو خلک چې د وظیفه کې یو بل کې راوړو، که تاسو نه تاسو خپله بیا کولی ته به تاسو غلط سوچ دی. ټول به یو څوک هم ګټه ورکولی نشته. نو ګټه ورکولی خو دا د مثبت ډول لري چې کله زموږ قبایل راپاتې هغه لپاره 3 منټ دی، هغه لپاره 20 50 د ټول لپاره 15 منټه باندې ځای و او ټول 15 منټه حساب وکړو. بل امریکا کې موږ غواړو چې هغه په دې کې نه وي. امریکا کې چې دی
بینیم سکیمونه په ټول په دې کې شامل کړی شي ولې چې بیا وروستو چې چا کې زور ډېر دی رسکشي په دې باندې شروع وي هغه خپل ځان ته هر څه کش کړي نو موږ غواړو چې دا ډېر سکیمونه دې نه وځي بینیم په زیره باندې او زیره کې بیا په یو او تحصیل وایي سب ډویژن باندې تقسیم کړی شي او سره زما علاقه چې کومه ده سنټرل کرم د شلګردې په رقم کې په ټوله قبایل اصحابي او سره زما علاقه سنټرل کرم چې ده هغه ډېر پاتې ده زه غواړم هغې لپاره یو میګا پروجیکټ چې دا حکومت ماته په دې کې وراکړي او شکریا د ټولو ایوان خبرې واړې تاسو شکریا درکوم جناب وزیر صاحب